انا دومره مې قسم خدای چې به زما کې ژوندې نه وته چې دا ما څه وکړو ما دا خپل راغوخې مې دا کړې چې د پولیس کار دی هتکړې ور واچولې د عدالت کار دی چې د توس سزا ورکړي دا یو ډېر دلخراشه واقعه ده مونږ چې کوم د موږ د نه دی فکر چې مونږ په یو معمولی خبرو په تیش کې راشو مونږ د زمونږ تاسو یو غلط کار وشي مونږ په کار دي چې مونږ سوچ کوو په وړو خبرو باندې دونه ما هایپر کېږي دونه ځان مغوسه کوي چې دا غینه د چا د موت سبب جوړ شي بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم په ډیسټریکټ سوات کې ډي پی او افیس کې زه ولاړ یم دغه چې دا یو ملزم دی دا په دغه تور کې گرفتار شوی دی چې بل ورځ یو واقعه مخې ته رااله چې یو زنانه او د هغې یو ماشومه بچی یو 11 میاشتې هغه بچی چې کوم دی بې دردۍ سره وقتل شوه د هغه جرم په تور کې هغه ملزم چې کوم دی د هغه چې کوم مقتولین دي هغه یو د انګور ده او بلې چې کومه ده هغه نوسې ده نو دې کې سچو صاحب او ډبل ای جديدي چې کوم دی ان تک مهنت او کامیابی رنگ راوړلو او زر تر زره هغه ملزم چې کوم دی ارست شو چې انسان سوچ کوي چې یاره دا ژوند خو ډیر زیات دی کنه وای چې یاره شپېته کال دی او که بیا سوچو کې دا وخت دومره زر تیریږي سهار شي غرمه شي او انسان د وخت په لحاظت باندې پیږي نه چې یاره دا وخت څومره تیز روان دی خو حقیقي ژوند خو بیا انسان لاله پته لګي چې کله سترګې پټې شي نو دنه دا تاسو کو چې دا ولې هغه چې نامه دي صدا چې زمونږ بیا لیاقت علي خان ده ها او د کمزي کاری ها کار روزګار سکے بس کار مخکې مګه ګلګاری کوله وسه څلو پنځه کاله وشو کمزوري ده وجود بس کړی سو زامن دي دغه زموږ څلور زامن دي چې ها او څلور زامن دي او دوه ماشومان دي او دوه پکې دا غوسه چالوي چې دا غوسه کم زویلوي دا ما مشر زوی دی مله د مامزوله دی ها نو د دې وجه نه لکه د دې ولنه پالنه تاسو ما څه کوي چې د دې ولنه پالنه ما خو وګړي چې مله د سبا رالوشي کنه نو دې په سلاس مال کې او بیا کور مولم یو دا جوړ کو واده مولم کو ته یو ځنه کې موجوده کینه دا روستو مله ده لکه د تمای شهر ته کمزوري شي ما زما سره لګو گزاره سره کوا کله پیسې لګ ډیره کوا کنه نو دې شهر زندر کوم مزه پراټ کوم څه خلو والا کنه نو دې لکه دې کمرې ته نه وته په ځان پسې لکه دا ور را بند کو چې ما څه بدی دی د دروازې بدی دا پیلر غونډه نه بدی پیلر باندې ما لکه ډېر جوړ چې دی وې ریګ بل دی لکه چې دې زما سره سبا ورځي ستاره سره وکړي کنه لکه دې په دروازې کې لکه دې خو خوښه او به ټینګ دا زنانه ماشوم پکې کو او داس دی ولې وکړو لکه دې یو په دې پاره موږ چې مله دې وې ریګي کنه او دې وتل نشو خو ما به دې دروازې دا پیلر چې دا چوکاټ په دې ما ماړزو سوډه زریو کی ډوړه دې مګړي دوا یو به چوکاټ په دې پیلر برابر شه دې ایو په دې دروازه باندې دا په دې خوا کې په ما دا زنانه ولاړه ورګه ماشوم په کې چې دا ور را بن کړي کنه به جو ته ولاړه ده نو ما نه لیدا دروازه نه پناه هغه شټه به یو ورځ باندې ماشوم لګیدل نه ماشوم مې به ګولې وته په جنانه ملګری دا زامن د کمرې ته دن لاړو دا یو بیا او ته کمرې ته نه لاړو دا کټ چې کوم دی کټ خو دې دروازې لري دی او ته دې کټ ځان ورساو ها خو دې زنانه بیا دا ور سره بن کړي دی نو لکه ځای کو نو دا داسې چې دی وکی نو بیا دی هغه زوی موجود او هغه اوس بچته هغه مړ دی هغه بچته هغه ځان سوالو کړتا خو دې وایي سره خواته د زنانه جوړ ولاړو بیا بملم بوا بیا د کوته لاړم خو غلاره باندې سو مشره مله ده کا سند شي زه په چوپیا ده بیا زما رو راغی ما دې اشاره ته خبرې ما شي نه مې زنانه هم مړه ما څنګه ودا دروازې نه هغه شرط ولاړو او ګولې وته ده لور به ماشوم باندې پخې کو ماشوم او بیا روستو په زنانه باندې لکه تعالی دومره پته نو تا ډزم کړي ته بارم تلې تا کمره نه کتلې چې څوک کمره بیا ما چته کتلې ده بیا ما یاره ما ور باندې ډزو کو بس دا لکه چې په چوپیا شو خبره خیر ته ورسیده لکه دنه سي نقصان ونه شو دا وجه سوا خو دا وجه وکړ چې ما له دې لکه دې ما سره اخلاص سو کی کنه
یا د په دمه ځل کې پیسې کې د میاشتې لګي پیسې مال لکه یا د هفته پیسې مال لکه لکه ودی په زما کمزوري ده اوس زما خو دا غنده نه د مزدوري ما درته د تماشه دی خپل وا تماشه مې خپل ولا کوم په کلو کې وسیګو لیسنسدار وا لیسن پکې لیسن نو مونږ کلیوالو نو حال کې خو لکه یاره کنه ځنګلي دی غرونه دي نو هغه دا خو تماشه هم سره یې ټایم نو لکه په دا ټایم کې زما راواسي جو بس دا راځي چې سدي وبېلو حاجی سدي وبېلو نو سمې په لو بار غسړي خبره کور زما موران شو دا موران شو نه لکه دا چې کو جوړان شو زما ګوران شو کنه ټیک ده دغه سبب زه بیا ګرځم دا دله په کوزل مر کوم واده بل کوم دا زما کوران نشو زما بچیم بلا لاړو به در شو ملت لکه کور ته ما کور غوسه د وجه د بل سړی وران شو کنه خپل زوی خو بچ پاتې شو کنه هغه بچی خو هغه ګوره وړه ماشوم وا او داس دی وکړو هغه نقصان به زما وشو ولې دا زبېج د دې سي پاتې شو کنه خو دم زما نقصان وشو کنه ولې سبب د واده کوم ځای مل کوم دم نقصان دی کنه او هغه ماشوم باندې هغه دلته تم دا شو کنه هغه خو وخی هغه ملاړ بس نو اوس د بچی سو یا نور چې د تجیل د خپل خپلوان راځي لکه چې ته په مخ کې چرته داسې نه ښکاري کې د 107 کې نه راغلي اوس خو به ټنګ ما سره نه دی ملو شي ها اوی نو تاسو په دې باندې سخت پیمانه خفای پدې پیمانه دومره مې قسم هودي چې بزمکه ژوندې نه وته چې دا ما سو ما دا خپل راغوخې مې دا کړی سوي خلکو لچ لکه د تماچې شو کوي تماچه ساتلم دام نیم جرم شو کنه جرم دی نیم جرم چې صاحب جرم دی دا نه دا پکار سره پکار نه ده ناصر رفیق سے بھی سوچو سے هم که تماچه ساتي دام نیم جرم دی کنه لکه د بلا ضرورت اوس که تاسو ساتي تاسو زمونږ او د دې قوم تاسو حفاظت کوي که تماچه او ټوپک ځان سره ساتي نو بس داسې خوشو اوس خدا اوس الله ته علم دی دا چې ما تاسو هغه کول بیا خو به کسان ته ولګي کنه بالکل شي مهرباني شي بالکل بده کې مونږه تفتیش شروع ده او چې بیا په تفتیش کې سم خطر راغو هغه تاسو ته مخاطر راځي صحیح خلکو له سویل غواړي لاست کې لکه چې دغه شان دا اوس ګوره دا اوس کدا کوم دا خبره کې زه هم چې دا هیڅ خبره نه دا چې زوز دلته تاسو سره کیمنم په ټیبل ټاک باندې به دا خبره حل شي خو دغه چې سوکو دغه دته اندازه نشته خو چې چا بچی دی هغه یو لس میاشتې هغه ماشوم او هغه بلورو هغه چې چا په تکلیفونو را لوي کړي کنه بالکل زه د عوام ته او د مشرانو ته د کشرانو ته دا پیغام ورکول غواړم چې په وړو خبرو باندې دونه مه هایپر کېږئ دونه ځان مه غوسه کوئ چې د هغې نه د چا د موت سبب جوړ شي عزتمندو دا ملزم دا خبرې مونږ تاسو ته کېغوستې په دروغو باندې چې کوم د اسلام ډیر سخت ویدونه راغلي چې لکه دروغ ویل ډیره زیاته ګناه ده یو دروغ چې تو وی بیا بل دروغ پسې بل دروغ وي او زریرا خبرې هم تاسو واورېدې د اس پی سي خبرې هم تاسو سره شریک کی دا اوس الله پته لګي چې کله خبرونه شریک شي د دې په چار چاپیرچل کې د داسو پیجنې هغه خلک ایته په پدې چیرې وجه سوا وجه خدا اوس دا خې چې زه پوی نشم او ما دز وکم او ته چې ځان سره بیا لکه تماچه ساتي او استاد ویری یا تا ته یا پی سي در کې یا پی سي در نه کې او ته بیا راځي تماچه بولټ کې او ما وی دز یو کې بیا د کمرې نه خو ایسم نو او بیا زه بعد کې خبر شوم چې ما ته پته ولګی دی کې یو ماشوم لګیدلی و او بیا پکې یو زماین ګور لګیدلی و نو دا ظلم نه دی دا ډیر غټ ظلم او دا ډیر غټ زیاتې دی نو اوس خو زموږ جوډیشري الحمدلله ډیر زیاتې سزاګانې ورکي نو امید دربه دي چې ان شاء الله دغه شان ملزمانو ته سخت نه سخت سزاګانې ورکي چې په معمولی خبرو باندې دغه تماچي او دغه ټوپک نه راوچتي د پولیس کار دی هتکړې ور واچولې ته عدالت کار دی چې دې ته اوس سزا ورکي عزتمندو دا مهال اس پی لوور سوات غلام صادق صاحب را سره موجود دی څنګه چې تاسو دغه د ملزم دغه خبرې تاسو واورېدي د دې کیس متعلق نور تفصیل خلو د اس پی لوور سوات غلام صادق صاحب نه دغه د وقوع یو ورځ به ورځ مخکې وړاندې راغلی و چې یو زړه بوګنونکي یو تردیدلې شانداسي واقعه و چې یو سړی را لګېدلی د هغه نه په ډزو باندې خپل نوسې او هغه انګور چې کم دی لګېدلی دی هغې وفات شو نور تفصیل د دې په اړه اس پی صاحب نه خلک ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت راکړو دغه د ملزم هم په لږو شیبو کې ګیر شو هتکړۍ ور واچولی شو دغه د وقوع سوا بسم الله الرحمن الرحیم دا نن تقریبا یو 2 ورځې مخکې په 7/10/2023 باندې په کوکارۍ چیل ایریا کې یو ډېر دلخراش ډبل مر واقعه رونما شوه د دې اطلاع زمونږ د آر پی او صاحب ډي پي او صاحب په نوټس کې راغله دې اطلاع پیش نظر زمونږ آر پی او صاحب جناب محمد علي خان ګنډاپور
جناب ډي پی او صاحب شفیع الله خان ګنډاپور په دې باندې نوټس راغستو زما نگرانۍ کې هغې فوري طور دی کې چې کوم د موږ ته هدایت وکړه چې تاسو فوري طور ملزم گرفتار کړئ. دې کې موږ یو پراپر چې کوم دی نو ټیم جوړ کړو د ناصر رفیق ایس ایچ او تانه کوکارۍ او عدالت خان او ډبل آی او دیگر نفري پولیس هغې په دې کې ان تک کوشش شروع کو او په 24 غنټې کې دنه هغې چې کوم دی ملزم لیاقت هغه علی قتل سمیت گرفتار کو. د دې وقوعې صدارنګې تفصیل دی چې دا کم ډبل مرډر کې شوی دی کائنات دی کې یو وفات ته یو ده هغې لور ده میرها دا د دې ملزم لیاقت یوې انګور وه دا یوې نوسۍ وه او د ده د عضوي سره سجاد سره څه چپقلش روان و ګریل وي ناچاقي څه مسله ورسره روانه وه نو دې باره کې چې کوم دی نو د هغه سره اتفاقي طور د دې په منځ کې څه چیړچاړ شوی دی او هغې په وجه باندې چې کوم دی په تیش کې راغلی دی او دې په هغه باندې اندازون فایرنګ کړی دی چې فایرنګ په نتیجه کې چې کوم دی د انګور کائنات او د نوسۍ میرها په موقع باندې لګېدلي وو هغه وفات شوي. دا دوی ایس پی صاحب چې په دې فایر کې مدعیان مدعي څوک دی او د موقع نه څونه هول برآمد شوي دي؟ د رور ماس چې کوم دی نو په دې کې مدعي دی مدعي مقدمه دی په دې کې پراپر او په دې کې چې کوم دی ایف آی آر چاک شوی دی او د هغې نه علاوه د ملزم چې کوم دی دا فرون په 8 تاریخ ګرفتار شوی دی نن چې کوم دی هغه عدالت ته پیش کړو او 3 ورځې کسټډي ولا اخیستې ده پراپر به د انټروګیشن کېږي انویسټیګیشن به کېږي او مخې ته چې مزید څه تفصیلات راځي به تاسو سره به شیر کړو. علاقه قتل کې دې څه استعمال کړي؟ علاقه قتل کې دې پستول استعمال کړی ده 30 بیر پستول. صحیح. دغه د ملزم جرایم پیشه دی مخکې څه پولیس له مطلوب هغه و کنه دا داسې په فرست اټم کې داسې هغه شو؟ مخکې خو د چونکې داسې کرایمنل ریکارډ نشته په مخ باندې دی خو یو مزدور کار سړی چې مصریتوب او داسې مزدوري خواري کوي او نور داسې د مخکې کرایمنل ریکارډ تانه باندې نشته او البته دا پلار او زوی دي چونکې دا د مخکې ښځه و 13 سال مخکې وفات شوې ده د هغې نه دا سجاد کومه ښځه او لورې چې اوس مړه شوه دا د زوی دی یو زوی بل دی هغه ده سره دی او دا سجاد د نه اوس بیل شوی دی بر د دې چنه په چنه دیوال په دیوال کورونه او دی د هغه نه مطلب چې د خرچې مرچې یا د ستر او تمایي به یې کوله چونکې هغه په خپل ځای غریب دی خو چونکې دا یو ډېره دلخراشه واقعه ده مونږ چې کوم د مونږ دا نه دي پکار چېرې مونږ په یو معمولي خبرو په تیش کې راشو او مونږ دا زموږ داسې یو غلط کار وشي مونږ له پکار دی چې مونږ سوچ کوو فکر کوو او مطلب چې د جرګې مرکې په ذریعه باندې مونږ خپل مسایل حل کوو نه چې مونږ एकदम اصله رالو او په هغې په وجه باندې مونږ داسې یو ډېر غټ جرم کوو چې هغې یو ماشومه چې هغه نه څه دیګره ما ماشومه سي میرها هغه ماشوم هم پکې لګېدلی ده نو دغه په پولیسو سم انویسټیګیشن هغه خو به کوي اکچوال موټیو څه کیدای شي چې لکه دا دومره پتیش کې رالو د دوی په ځای ته هغه ماشوم هم لګېده چې هغه بېګناه ماشوم معصومي نو دغه شان وقوع مخې ته راله او په لاست کې به کتونکو ته پښتنو ته خلکو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ څنګه چې تاسو ته ما دې باره کې وویله چې دا ملزم او دا کوم چې دا دغه دي دا خپلو کې مطلب چې دا زوی دی د زوی انګورې ده او نوسۍ ده لکه خپل د کور خبره ده چونکې د بل واده کړی دی دنه دا زوی بیل شوی دی نو دی به قول د دې ملزم دی دا وایي چې یاره ما وایي چې یاره دا زما همزولی زوی دی دا به زما په کار راشي زه به بوډا شم زما خرچې مرچې زما دغه به کوي نو میبي چې نن سبا دونه ګراني او دغه د چې یاره خرچې خپله نشي پوره کولی نو میبي چې هغه د دوی به توتو مې راغلي دا او مزید تفتیش کې مخې ته راځي چونکې دا ملزم دا پرون ګرفتار دی نن کسټډي واخیسته مزید معلومات او مخې ته راشي خو سري دس د دوی اتفاقي طور د دوی په منځ کې مطلب دی چې څه خبرو باندې دغه راغلی دی او د اندازون فایرنګ کړی دی چې په فایرنګ کې د انګور او نوسۍ لګېدلي دي په باندې وفات شوي